بنګ یا د چرسو چې کوم ګرد و غبار دی دا خلق ته ور دننه شي، دغه کوم لوکې دی دغه خلق ته ور دننه شي، نو آیا په دې سره دا چې کومه روژه ده نو دا متاثره کیږي او که نه؟ ځکه هغه خو نشهیي څیز دی، د هغې د وجې نه نشه به انسان باندې راځي. نو دی باندې په دې خبره ځان پوهول ضروري دي چې د دې دارومدار په قصد باندې دی. اوس به دلته مونږ ګورو که د انسان دا ګرد و غبار خپل خلق ته دننه کړي، قصدن یې دننه کړي، ارادتن یې دننه کړي، په دغه صورت کې د دې انسان دغه روژه دا ماتیږي، په دې روژې باندې اثر غورځېږي. بل طرف ته که ده دا په قصد باندې نی کړی بلکې هسې خطأن د دې مرۍ ته ورننوتي، خلق ته ورننوتي، په دغه صورت کې د په دې روژه باندې اثر نه پروزي، روژه نه ماتیږي. د هغې وجه دا ده چې د دې نه ځان ساتل دا ډېر مشکل کار دی، دا ډېر زیات مشکل دی د دې نه ځان ساتل. د هغې د وجې نه په دغه صورت کې روژه نه ماتیږي، خو که ده قصدن کړي نو په قصدن صورت کې بیا روژه ماتیږي.